علماء پہ پوئیگی یو مسبوق بالعدم دے، یو غیر مسبوق بالعدم دے، یو حادث دے بل قدیم دے. انسانان چی سمرہم دی ما سوا دا ذات باری تعالیٰ نا ٹھول چکم دے حادث دی، بس چی اللہ وجود در کو پا دے مخدز مکہ باندے خو پا مختلف اقساموں کے مخلوقات شتا، پا مختلف حیات قضائیوں باندے موصوب مختلف خلق شتا. خدا انسان نے پا خیستڑن چکے پیدا کرے دے، انسان نے خیستہ وجود ور کرے. علماء فرمائی چکلت دا عدم نے وجود تراغے تہی شیخم نوے اللہ دل وجود در کو، وجود ام دل خیستہ در کو، بس دا اللہ بڑائی بیانوا، بس دا اللہ حمد و صفت کوا، بس دا اللہ صفات بیانوا. علماء کرام فرمائی ضروری نہ چتالے یو نعمت در کرے، ضروری نہ جتے پشہرت والے پیس کرے، ضروری نہ جتالے مال در کرے دے، ضروری نہ جتالے جائیداد در کرے دے، ضروری نہ جتالے نوم در کرے دے، ضروری نہ جتالے شہرت در کرے، بس نوے اور دنیا ترالے دا اللہ حمد و ثنا بیانوا، دا اللہ بڑائی بیانوا چہ اللہ تبارک و تعالی وجود در کو دم پتا باندے یو لوی انعام دے. علماء فرمائی حمد دے تو لکھے گی پا علمی اصطلاح کی ہوا الثناء باللسان على جہت الاختیار والتعصیم سواء کانا فی مقابلت النعمت اولا. کو اللہ نعمت در کڑے دے او کو نیل در کڑے دا اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا بیانوا. او قرآن کریم فرمائی انسانا صرف تنے چھ دا اللہ حمد بیانے، صرف تنے چھ دا اللہ تبارک و تعالی صفت کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اے انسانا پدی مخدز مکہ داسی او شے نشتا چھ دا اللہ حمد نہ بیانے خود تب بانے نہ پوئے گے. پا اسمان کے دا مرغیچ الوزی دا اللہ حمد بیانے، پا اسمان کے دا سمرہ ایوش تو یور چستا پا نظر راضی دا اللہ حمد بیانے. پدے زبک پدے سمندرون کے دن چو سمرہ میان دی دا اللہ حمد و ثنا کئی. پا خیال کی دا چرے دارا نشی چی دا اللہ دا صفت زکو ما، دا اللہ دا حمد زبیانو ما، دا اللہ حمد ہر زندہ سر. او کو زب دیجے کی او خبر او کما چی دا سا خاون دی او کو دا سا خاون ندی خدا اللہ حمد بیانے، دا اللہ ثنا بیانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. علماء پہ پوئیگی دا شیعون لاندے دیر اشیار آلل طول اللہ حمدو ثنا بیانے. ولی دا حضرت داؤد علیہ السلام پہ ذہن کی خبر رالا تو مقصد خبر ترازم سیدھا اللہ دا حمد زڑیر بیانو. اللہ تبارک و تعالی او پر اشترو لے گلا پا شکل انسانی کی ہوئی. داؤد علیہ السلام پا دے تالاب کے دن دی چندخت وکیرا اللہ یسبح بحمدہ زب پہ نہ پوئے گم تب پہ نہ پوئے گے، عام انسان پہ نہ پوئے گی. عام یو دا انسان پا ذہن کی بدرازی ہوا اِن من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جمادات دا اللہ ذکر کئی، دا سیارے دا اللہ ذکر کئی، دا ستارے دا اللہ ذکر کئی، دا حشرات دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی، دا نباتات دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی. چندخ تغو کیدا چکلے و دغو کے خودو چندخ پخپل انداز کے، چندخ پخپل طریقہ باندے، پخپل لہجہ کے، پخپل لب و لہجہ کے لگیا دے. دا اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا ہوئی. ما دا خبر تمہیدی سے وجہ نے اکڑے چی دا اللہ حمد و ثنا خوبا ہر خاص و عام کئی زکر چی اللہ والی وجود ورکڑے دے، اللہ والی اوزات ورکڑے دے، خوبل دا اللہ نعمت دے. علماء کرام فرمائی شکر بولے ادا کے فی مقابلت نعمت، شکر بن نعمت پا مقابلہ کی اگر چی کم دے برابر خبر دا کو پا جب باندے ادا کے، برابر خبر دا کو پا لکی ادا کے، برابر خبر دا کو پا لاس خپو باندے ادا کے. اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب پکر ہاں خلق دے چی دا اللہ حمدم بیانی، دا اللہ صفتم بیانی، دا اللہ بڑائم بیانی، دا منظر پر شکل کی بیانی، دا تسبیحات پر شکل کی بیانی، دا نوافل پر شکل کی ادا کئی. خوب بریلوی حضرات ہاں موحدین خلق دے چی دا آگے سر سرا دا آگے عظیم نحمت
چې ټیک د الله بوله زوی ورکړي، ټیک د الله بوله شهرت ورکړي، ټیک د الله بوله عزت ورکړي، خو په نعمتونو کې لوی نعمت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی. عقیده اهل سنت والجماعت هغه ده وی د الله صفات خو به کو خو بالخصوص په ماه ربیع الاول شریف کې د هغه عظیم نعمت شکریه به بدرجه اتم خامخا ادا کړو. شکر علماء سے فرمائی تعظیم المنعم من حیث کونه منعما چې الله تبارک وتعالی بالفرض والتقدیر یو نعمت در کو د دغه نعمت با ته چې کوم د شکریه ادا کې برابر خبره ده کو په جبه ادا کې دیم یو طریقه ده، برابر خبره ده کو په لاس خو ادا کې دام یو طریقه ده، برابر خبره ده کو په لکه خوشاله دام یو طریقه ده. الحمدلله محفل میلاد یو داسې عمل دی چې دې په لکه د الله شکر ادا کوي، دې په جبه د الله شکر ادا کوي او په لاس خو د الله تبارک وتعالی شکر. ولی چې ماه ربیع الاول راشي د په وجود کې یو انبساط پیدا شي، د په وجود کې یو چې کم د خوشحالي پیدا شي، د زړه مطمئن دی، د زړه خوشحاله دی. علماو چې کومه یوه طریقه ښودلې ده چې د نعمت شکر به په ړکې ادا کې هر سني کو هغه امی دی، کو هغه ملا دی، کو هغه ولی دی، کو هغه پیر دی، کو د هرې پایې کس دی، خو چې ماه ربیع الاول د بره شي ټوله میاشت د زړه خوشحالي دی، خوشحالي ټوله عمر تېروي. او بیا چې دی کله دی محافلو تراشي نو ضروري نه ده چې د مایک ته ودرېږي، ضروري نه ده چې د نعت ووایي، په مایک باندې ولاړ مکرم د حضور صفت کوي، خو ولې په مجلس کې ناس د هر عاشق رسول په خدا باندې یو صدای چې نعره رسالت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا د داسې مجالسو کې د خدمت مواقع ډېرې ملو شي، د خدمت مواقع ډېرې ملو شي، د لاسم چې کم کار کوي، د خوله چې کم کار کوي، د خپه چې کم مجلس او محفل ته ځي، د ارکان چې په کم ځای کې استعمالیږي. یقینا محفل میلاد یو داسې عمل دی که ورته وګورو مجموعه ده دې چې کم دی په لاس خپو هم د الله شکر ګزار دی، په ړک هم د الله شکر ګزار دی، په لسان او په ژبه هم د الله شکر ګزار دی. او زه اخري خبرې کوم، ما تاسو وی چې شکر ایستل پکار دی، ولې د نعمت شکر به هم په دې دریو طریقو باندې اوباسي. خو سوال پیدا کیږي پکار خو نه ده خو خلک یې کوي چې آیا حضور نعمت ته د کم ځای نه ثابت دي؟ د قرآن کریم په مختلفو نصوصو کې د دې ذکر شته، لکه چې کله حضور صلی الله علیه وسلم امام بخاری حدیث راغسته دی چې حضور صلی الله علیه وسلم یو پر صحابه کرامو ته او فرمایل اے صحابو تاسو چې په منځ باندې ولاړې نو یمیناً شمالاً التفات مکوئ، نظر یو طرف ته بل طرف ته مه بوځئ. لینتهین عن ذلک او لتختفن ابصارهم، یا هم دا عمل ٹھیک نه دی، تاسو په خشوع کې ستاسو په خضوع کې فرق راولي، ستاسو توجه مکمل د باری تعالی طرف ته نه ده. لکه امام بخاری یو بل ځای کې برالی چې دا الله تبارک وتعالی ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، د باری تعالی عبادت داسې کوه لکه باری تعالی چې تو وینې، کو دا ذهن دې نه جوړېږي، بیا دا ذهن جوړ کا چې باری تعالی ما ویني. مطلب په مانځه کې خشوع خضوع کوه. حضور مبارک صحابو ته فرمایل تاسو په مانځه کې اخوا دې خوا نه ګورئ، ډېر د کمال خبره ده. خو همدغه پیغمبر علیه السلام دا د هغوی مبارکو شان دی، دا د هغوی مبارکو مرتبه ده، د هغوی مبارکو حیثیت دی. نن سبا به بعضې خلک وي حضور مبارک عام انسان دی، ډېر دلایل موجود دي، خو په دې ځای کې زه کومه خبره کوم همدغه پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي اخوا به نه ګورې، دې خوا به نه ګورې، بره به نه ګورې، یو طرف ته به نه ګورې، بل طرف ته به نه ګورې. خو حضور صلی الله علیه وسلم پړه کې په خپله په مانځه په دوران کې یو خواهش راځي چې ای کاش زما دا قبله د بیت المقدس شریف په ځای باندې بیت الله شریف ته وي، څومره به ښه وي. دا یو خواهش یې پړه کې راځي او د دې خواهش د اظهار په صورت کې صحابو ته
وی اخوا به نه ګورئ دې خوا به نه ګورئ حضور صلی الله علیه وسلم هم په دغه مانځه کې خپل نظرونه آسمان طرف ته کوي خو د حضور مبارک باره کې بیا دا حکم نه راځي چې لتخطفن ابصارهم ستاسو نظرونه به واغستی شي تاسو به ړانده کړی شئ نه حضور صلی الله علیه وسلم چې په مانځه کې په هین د مانځه کې خپل نظر آسمان ته کوي قرآن کریم نازلیږي قد نرا تقلب وجهک فی السماء اے حضور صلی الله علیه وسلم مونږ ستا د محبت وینو مونږ ستا د عقیدت وینو مونږ وینو چې ته ولاړ په مانځه کې خو توجه دې پر آسمان ته ده خواهش اظهار کې چې اے کاش زما د قبله دی د بیت المقدس شریف په ځای باندې بیت الله شریف شي په دې مانځه کې په دې دوران د مانځه کې خپل مخ د بیت المقدس ته راواړه او بیت الله شریف ته ګاڼه محتاج په مانځه کې وګورو منځ ماتېږي محتاج په مانځه کې وګورو منځ فاسدېږي و د روایاتو کې نه راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم به د خوب نه بیدار شو زما او ستا په خوب باندې ارخا د مفاصلو راځي زما او ستا یو علمي نکته ده چې کله وایي اطلاع د علت نه محال شي نسبت په سبب ته کېږي موتا چې اوده شو هغه سبب ته نسبت وشي کو ارخا د راغلی ده او که نه که وجود کلاو اسبم کې چې په خپل مانځه کې بره وګوري منځ کې فساد نه راځي په خپل مبارک